پیژندګلي چې ما وکړه نو ډېرو خلکو نه منله چې بهی دا داسې بیماري ده چې په چین کې لګېدل ده او هلته یې ډاکټران نه پېژني او د هغو د سترګو مخکې ده تا دې ځای نه دا څنګه وپېژنده سړو مې ما دا دې ځای نه وپېژنده دا کوم احتیاطي تدابیر چې دو ښیي او کوم چې د دې بیمارۍ اثرات ښیي نو دا وایي چې دا هغه شی دی دا هغه پلیتي ده زلالیه کېده هغه شی دی مخې له راغی پخوا به ورته ټوغکې موږ وې هغه ټوغکې دی لاليه خو اوس لاليه د دې ټوغکي ګورې ډېر اقسام وي او شکر دا دی چې ما ته د دې پته وه دا که د کمزوري سړي نه پته ولګي د ده بېل اثرات دي که د چاق سړي نه پته ولګي بېل اثرات دي که د ځان نه در باندې ولګي د هغې بېل اثرات دي نو دې وجې نه ډاکټرانو له به د دې په علاج کولو کې ډېر مشکل وي او دا د دې زبردست مستند علاج دی او بیا دې ټوککي کې دا یو ډېر غټ عیب دی چې د ده ډېرې علامې وي خو کله در نه دی لاړ او ته درته یو علامه پرېښوده لکه یا یې ټوخی پرېښود یا یې ټوخی پرېښود یا یې درته لالیا دغه د سینې تکلیف پرېښود یا یې درته د ساه تکلیف پرېښود نو لالیا هغه تکلیف به در باندې بیا ډېر وخته پورې او هغه به بیا مستقل علاج غواړي ګورې خو دا خبره ده لاليه دا کوم دباو چې دوی اچولی و چې ګڼې دا ګڼې یو بلا ده تاسو خوري نو لاليه دا ډېر غلط کار شوی دی نه دا بلا ده او نه دا مونږ خوړی شي دا هغه ټوغکی دی او چې افیم نه کوم ځای علاج یې مشکل دی خو چې افیم او کاشکاشو ډوډۍ د دې علاج بیا هېڅ مشکل نه دی او دی دومره خطرناک مرض دی هم نه لکه دا دوی چې کوم دباو بهرحال احتیاط غواړي احتیاط لازمي دی احتیاط او ټوپکونه به احتیاط کوو نه مونږ پرېږده لږ پرېږده ما خبره ورکړله شروع چې دا شی راغی که نه چې حکومت دا خلک دومره وویل چې ساه یې وکړي څوک به دا حکومت وایرس خواره کړلي څوک وایي حکومت وایي دا وایرس خواره بالکل کړلي چا کې ساه نشته دې باندې خو خیر ما تفصیلي ویډیوګانې کړي چې دا ټولې افواګانې دي دا هغه ټوغکی دی او دا یو قدرتي بیماري ده د الله طرفه ده د الله دې طرفه ده دې کې د هېچا شیطاني نشي خو دا کوم احتیاط چې دوی ښیي دا هم صحیح دی او دا بیماري هم صحیح ده خو دوایي چې دوی نشتي نو دوایي د دې دا یو افیم دی او هغه دې دنیا په خپله ختم کړي نو اوس یې دنیا سره دوایي نشته دا خبره ستا ټیک ده خو لاليه دا بیماري خطرناکه ځکه نه ده چې دا په خپله د جوړېدو والا لاليه سور چای باره کې څه خیال دی خلک خو سور چای څکوي ډېر سور چای والا بالکل ښه دی لاليه خو سور چای علاج نه دی وختي طور سره کې یو سړی ګرم سکي او د پیناډال اکسټرا یو ګولۍ واچوي او د پاسه پې لږ ګرم چای سکي نو کېدای شي چې هغې سره دا مریض لږ ساعتې ساه واخلي نه نو که سور چای او ورسره پراټه او یو انډۍ ورسره نه پراټې به نه خورو پراټه خو به قطعا دې بیمارۍ کې پراټه خاصي مو بده ده نه لاليه دې بیمارۍ کې خو لازمي بده ده که نه دا بیماري خو داسې دی چې دا خو تجربه شوې بیماري ده او دا یې تجربه شوی د ویکسین دی اوس دنیا نه مني نو نه دې مني لیکن اوس زه ته خو ته انکار نشو کولی دا خو کشران دي نو ته دې کولی شي تا نه لیدلې دا بیماري بل یو شی راوته لاليه وایي سنامکي ورته کې څه پتې ولګېدي لاليه خو غیر تجربه شوی دی تجربه پنده شوې موږ نه دي تجربه کړې نوې تجربه کې خلک او موږ چې تجربه کړلي نو هغه خالص افیم او د افیمو دا پوست ډوډا ډوبری نه ما خو دا د دریو جوبو نوم ځکه واخیست دنیا یې وپېژني نو دا ډوډه چې دی دا زیات دنیا کې نه استعمالېږي خو دا اصل ده دا کومه ډوبری چې ده دا اصل ده ځکه دې کې خپل د هغه بوټي هغه اثرات موجود وي او افیمو نو هغه اثرات خارج شي د بیمارۍ چې تاسو راوړي دا وله څنګه دي ګوره ګپ یې مه لګه نه ولې دا دې وخت کې مرض هم زیات دی که نه دې وخت کې دا وخت نشته هندوانه والا ښه نه ده خو هله چې چا دوایي استعمال کړو افیم یې خوړلي کوم سړي نو هغه به 24 ګنټو پورې هندوانه نه استعمالوي او که استعمالوي
د یو تجربه کار لاندې د هغه د تجربې لاندې لاليه دا حکومت چې د یو بل 24 کېږي. یو د بل دا ته پیغام ورغی. تا موږ دنیا ته نه رسو ته ګڼې په ما دا ازمې کوي دا چې زه به د پیغام ستا حقیقت نه واوړم دنیا ته رسو سه بالکل لاليه تا ګوره ته ما نشي دوکه کولی ما ته دا پته ده دا افیم ته هم خارښتي تا ته هم د دې خبرې پته ده بالکل دا جرت چا نه کو نه کو بالکل دقه خبره ده تا ته دا پته بیا څنګه ولګېده دا خو چې ما افیم ستا یو- پسې هندوانه ډېره سخته دا بده ده ما ستا بیان اورېدلی یم. پوه دی دا خو یا استاد تا- دی استاد دی دا خو یا تا زما د اندرون حقیقت امتحان اخیست. بالکل دقه خبره ده یا دې زما کې دننه د هوس او د هرس ماده کته نه پوهېږم خو به هر حال تا ښه ټیک وکړه 24 ګنټو پورې لاليه ښه دغه مریض لا ادوانه ورکو دا ټوخه کې چې کوي دا دا سکل او ورسره لمبل او یخ سیزونه خوراک دا ولا قطعا ښه نه دي او او بشو